کتونکو لبخان شیرپو یم خبره ترې کو بټګرام شخړه باندې کومه شخړه چې په شکلاوتي قامي جرګې حل کړې ده بیا بعضې څه شرپسند هغه نه غواړي چې دغه ځای کې امن وي سوکالي وي خوشحالي وي تو مې شیطان هم پکې کار کوي څوک وایي دا چله شو څوک وایي دا چله شو څه پوسټونه داسې خو هم چلي چې په شکلاوتي قامي جرګې دغه جرګه کړې ده نو هغوی ناکامه شو په شکلاوتي قامي جرګه هرګز نه ده ناکامه شوې په دې کې ښه په ښکلې دستوره شوې وه په دې کې ښکلې جرګه شوې وه په هغې کې چې کوم دی نو بوټي وکرلی شو او دغه دواړو فریقینو چې کوم دی د په شکلاوتي قامي جرګې ډېر زیات قدرونه کړې ده یو خو دغه پوسټ تردید کوم چې دغه پوسټ چې کوم دی نو حقیقت باندې مبني دی نن به بیا ټسټو شوي وي کسان به راغونډ شوي وي خو د هغې دپاره سبا 10 بجې چې کوم دی د پشکلاوتي قامي جرګې مشر حاجي محمد ابراهیم مومن ایډوکیټ هغه ورکړی دی مشران به ځي دې کې به خبرې کوي وړپړ به کوي په دغه کې جرم لګېدلی دی په چا باندې دغه جرم ثابت شو هغه به ترې وصولوي دې نه علاوه چې څوک پکې دغه ناوړه حرکتونه کوي د هغې خلاف په قانون چې کوم دی په حرکت کې راځي او په هغې باندې باقاعده قانوني کاروی کېږي یعنی اف آی آر به پرې کېږي نو پشکلاوتي قامي جرګې دغه شخړه د خل په لاب وتلې ده خو په دې کې د دواړو فریقینو یعنی د دغې خلکو ډېر زیات کومک و هغوی دا غوښتل چې دا مسله ختمه شي د هغوی په تعاون سره الحمدلله دغه مسله حل شوې ده او اوس به پکې څه داسې خبر راغلی وي خو بیا خو هم چا خلاف ورزي کړې وي نو د دغه خلاف ورزۍ په اړه به هغه جرم وصولیږي او د هغې نه پس په د هغې خلاف کاروی کېږي او نورې خبرې ترې به کېږي نو انشاءالله دغه مسله حل ده او بیا هم خلکو ته دا وایم چې د خلکو کورونه روغ کې د خلکو کورونه مروانوي قبرستان دا د مړو ځای دی نو تاسو ځان دپاره مخکې چې کوم دی دغه د مړو ځای مه خوښوئ چې دغه ځای ته موږ لاړ شو دا دریم پاتې دي دا ځمکې پاتې دي د هر څه پاتې دي نو لحاظه چاته دا موقع مه ورکوئ چې ماله به څوک کور روغوي په خپلو کې راغونډ شئ چې لکه زه څه کوم زه خو د جهالت طرف ته روان یم نو په خپلو کې خپل کورونه جوړ کړئ چاته هم ضرورت ته له موقع مه ورکوئ خو بهرحال بیا خو هم په دې علاقه کې داسې مشران وي چې هغوی روغې جوړې له دوام ورکوي نو ابراهیم حاجي به دغه کې سبا چې کوم دی 10 بجې په دې کې به دغه دواړو فریقینو سره خبرې اترې کوي سره د خپلو ملګرو نو انشاءالله دغه مسله به د حل په لاره تللې ده او زی به انشاءالله دا امید دی او د دغې دواړو فریقینو تعاون چې کوم دی مخکې هم دی آینده وختونو کې هم راسره کوي